Anas Haqqani, thank you so much for speaking to TRT World. You lost 4 brothers in American attacks during these 20 years. You were held captive for 5 years by the Americans and by the Afghan government. Yet, now, after all these years, you are willing to forgive. Why is that? Bismillahir Rahmanir Rahim. رښتیا هم چې په دې تیرو 20 کالو کې د موږ په شان نورم ډېر کورنیو فامیلونو ډېر تکالیف ولیدل د امریکایانو او د هغو خلکو لخوا چې په دې امریکایانو په دې ملت باندې تپلي وو او لکه تا چې موږ د زندان یادوري وکړه او 15 کاله په دې کې 4 کاله مسلسل ما د تنهایي ژوند تېر کوټه کولپۍ وې چې هغه ډېر د سختۍ ځای و او دغسې بیا په زندان کې نور قسمه تکالیف وو هغه خلک هم اوس هم موجود دي چې موږ چا د لاسه تکالیف لیدلي وو او ډېر روحي شکنجې وې همداسې موږ د فامیل په دې لاره کې ډېر اعضا په دې انقلاب کې موږ 4 وروڼه شهادت ورسېدل دا هر څه و خو اوس الحمدلله د کوم تحول چې راغلی دی په دې ورځو کې او نو دا حقیقت دی موږ دپاره مهم شی چې دی هغه اسلامي اخلاق دي د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تګلاره ده ځکه موږ مسلمانان یو زموږ داعیه د اسلام ده د اسلامي نظام قیام دی نو کله چې یو انسان په پاک نیت سره په اسلامي اصولو عمل کوي د خدای تعالی د انسان زړه خلاصوي هغه بغض و کینه شخصي عداوتونه د انسان د زړه نه وځي ما په ډېر پاک نیت سره په دې وروستیو د فتوحاتو ورځو کې دا فعالیت وکړو لکه څنګه چې امارت اسلامي مشرتابه ټول عام عفو اعلان کړې وه همداسې ټولو مشرانو په دې عمل وکړو او زه خپل د ځان په اړه وایم چې ما ډېر سرسخت دښمنان هم وو خو ما په زړه کې اوس دوی ته کومه کینه نه وه پاتې ما په زړه کې بغض نه وه پاتې ځکه چې ما دپاره دغه شي کفایت کوو دغسې زموږ د ټولو مشرانو زموږ د امارت دپاره چې الله تعالی هغه څه موږ ته راکړل چې موږ دا 20 کاله د هغې دپاره جهاد کوو سپېڅلې مبارزه مو کوله قرباني مو ورکړې هغه په دې سپېڅلې خاوره د اسلامي نظام راتګ دی او د پردیو وجود د دې خاورې نه پاکول دي او د هغوی افکار فکرونه چې دلته منفي فکرونه یې راوړي دي او د انسانانو مسلمانانو عقیدې خرابول دي هغه اکثر الحمدلله اوس تقریبا 95-80% دا کار شوی دی د پاتې ورځې به نور هم وشي نو دا هغه لاسته راوړنې موږ لاسته راغلی نو موږ دپاره دا بس اوس د شخصي عداوتونه انتقامونه دا زه په حقیقت سره درته وایم چې موږ په زړه کې دا اوس نه راګرځي چې سخت دښمن ووینم. So the Americans are now leaving August 31st and the Taliban will announce a governance system. What happens next once the Americans leave? په هغه باندې اوس په اوسنۍ ورځو کې د مشرتابه په سطحه کار روان دی راتلونکي کابینه باندې راتلونکي چوکاټ باندې خاکه باندې په هغه باندې ډېر ښه کار روان دی او ښه ارادې ښه نیتونه موجود دي انشاءالله چې تر خپل وسه په دې کې کوشش کیږي چې داسې خلک په دې کې راشي انشاءالله چې هغه په رښتونې معنا د حقدار وي او د ولس خدمت وکړی شي نو په دې باندې نهایي کار روان دی تر اوسه پوره کار نهایي شوی نه دی نو هغې ته به په راتلونکې ورځ پورې انشاءالله امید دی چې ژر به حل شي موږ ښه امید لرو چې ښه چوکاټ به رامنځته شي. Anas Haqqani, you're 26 years old. You spent 5 years in US and the custody of its proxies here in Afghanistan. What is next for you? اصل کې د تیر وخت چې څه تیر شو 20 کاله د زندان نه مخکې دا هم تقریبا موږ خپل تعلیم کې په سبقونو کې تیر کړی و هم په ډېر سختیو کې او بیا د زندان مرحله راغله بیا زندان نه وروسته د مجبوریتونو په اساس باندې او د ځینې ضرورتونو په اساس باندې سیاسي میدان ته چې موږ راووتلو نو راتلونکی هم موږ د خپل سب د خپل مشرانو عسکر یو د هغوی خادمان یو مشران چې موږ ته ووایي چې په کور ژوند تېروي موږ په دې خوشحاله یو موږ ووایي چې سمعنا و اطعنا او که موږ ته په کوم ځای کې خدمت راکړي هغه هم د ولس په خاطر چې کله زه پوه شم چې دا خدمت کولی شم که وبه خو خپل شخصي شوق په دې کې دی چې زه پاتې درسونه ووایم یو هغه پوره کړم سبق تعلیم پوره کړم. Anas Haqqani, thank you so much for speaking to us. تاسو څخه هم ډېره مننه.